أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین. او د 18 نمبر ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. او موږ نن د میتھس چې دی نو د نرسري کلاس لپاره د هغې آغاز به څنګه کوو، دا زموږ نننی موضوع ده او ټاپک دی. په دې کې چې دی د هر کتاب چې دی د طریقې تدریس چې دی هغه الګ دی، خو په مقاصدو کې چې دی چې کوم زموږ خاص عمومي مقاصد دي خاص نه هغه تقریبا یو شان راځي. باقي د هغه سبجیکټ متعلق به په حکمت عملو کې په سرګرمو کې به معمولی فرق راځي. لکه موږ چې د ریاضي شروع کوو نو به داسې خبرې دي چې د دې به موږ خیال ساتو، ځکه چې د ریاضي دپاره د ماشوم تیارولو دپاره په ابتدایي کلاسونو کې د هغې ذهني صلاحیتونه او د هغې د یو مکمل شخصیت نشونما چې دی دا هم زموږ پیش نظر ده. کوم چې د تعلیم د سره سره د هغې کوم سماجي یا جذباتي او نفسیاتي ضرورت دي هغه مخې ته مدرس دی او د هغې په رڼا کې به د خپل تدریس مخې ته جاري ساتي. او د هغې لپاره ضروري ده چې موږ سهار آغاز د به څنګه کوو. زموږ میتھس پیریډ دی او د میتھس نه شروع کوو سهار دی، نو موږ به آغاز د ټول لومړی خو دا دی چې موږ د ماشومانو سره په ګرم جوشۍ سره او ډېر په مینه او پرطباق انداز کې چې دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د دغه نو موږ آغاز وکړو د هغې سره چې دی ډېره په ګرم جوشۍ سره په مړ زړه سره نه، په سس پس وجود سره نه. ګوره دا استاد چې دی که نه ټیچر دا ماډل دی، که چېرې فرض کړو استاد ایکټ یو او دی چې دی نو یو بھرپور شخصیت او د هلچل نه ډکي، نو د ده شاګرد به چې دی هم ایکټ یو هم هلچل، ځکه چې دی په ټو سټیټ د مشین دی، د ده نه چې کوم کاغذ د ده شخصیت دغ دی هغې نه هغه د ماشومانو په دغه باندې چې دی په شخصیت باندې درج کېږي. نو لحاظه دی به کوشش کوي چې د ده ډریس دا هم ښه توله برابري، د قپونه بندي، د ده تڼۍ تړلي، د ده چې دی نو ویښته منګزي تولی، د ده چې دی نو سپلی پالشي او د ده خسموک چهرهی بوجه هواني او موږ ته نښکته وي، ځکه دی دا نه هېري چې د ده داسې ماشومانو سره واسطه راتلو والا ده چې کوم پړومبي ځل نوي دي، بېشکه د کور د ماحول نه راغلي صفا کاغذونه دي، بس دی پې نن نه لیکل شروع کوي. نو په کار دا دی چې دی خپل شخصیت د تعلیمي اصولو نه مزین کړي او برابر کړي او هغې ته پیش شي. نو د هغې لپاره د ده ګرم جوشي ډېره زیاته ضروري ده. دویم خبره ده چې د ماشومانو ته باید ټوټلو ته یو شان د زده کړې ماحول فراهم کوي، چې هغې ته یو شان ماحول فراهمي. ځینې وړوکې به لږ د شکل نه دغه، ځینې به د وجود نه کمزوري، ځینې به داسې چې هغه صفایي هغه سټینډرډ نه. نو لکه ماشوم ته به دا احساس نه ورکوي چې پلانکې بچی د ده لپاره خاص دی او زه چې دی نو اګنور یم یا چې دی نو ما ته توجه نشته، چې دا ماشومانو ته په یو صورت کې په یو حال کې محسوسه نه شي. دغه شانتې چې دی هغې د خیالاتو احترام کول، هغې چې تا سره کمې خبرې کوي هغې تا سره څه کوي، د هغې د خبره په غور سره اورېدل، هغه چې دی نو اګنور کول هم نه او هغه رټل هم نه او هغه داسې نه کول، هغه خبرې ته توجه ورکول. دا ستا د میتھس د کلاس د شروع نه هم اقدامات دي چې دا به ته مخکې کوي. دغه شان ماحول چې دی چې د ماشوم دپاره خوشګوار وي، داسې ماحول د ماشوم دپاره چې هغې کې چې دی هغه په یو ښه آزاد ماحول کې په خوشحاله حالت کې چې هغه مطلب خوشګوار ماحول څه کیدی شي. ګوره چې تا سره کوم موجود وسایل دي نو په کار دا دی چې کړکۍ دي هغه لږې کولا وساته چې ګیس ګرمایش په کمره کې نه، د دې نه علاوه پنکې دي نو چې هغه په سټارټ کې فرض کړو باران تیاره ده نو چې لایټس لګېدلي. دویم خبره دا چې د دې د ناستې پوزیشن داسې چې دې تنګ نه ډېر زیات، لکه مطلب دی کې حرکت راځي، لیکل راځي، چې دی ریلیکس ناسي. دا خو هغه کوم چې دی باراني ماحول دی چې کوم مونږ د اشیاو یا مادي څیزونه چې هغه ارینج او برابري بورډ چې دی نه په داسې حالت کې چې بل لوکي د ده نه دا بورډ پناه کړی نه، ستا د ناستې ځای په کلاس کې داسې چې د ماشومانو نه بورډ نه پناه کوي، یعنې د دې او د دغه چې کوم ستا د تعلیم او تعلم په منځ کې رکاوټونه بالکل نه. دا یو خوشګوار ماحول دی. او بیا نفسیاتي طور خوشګوار ماحول دا ساتل چې خپل موډ یا خپل غوسه هغه د نسکل هغه ماشومانو ته ښکاره کول نه. که تا د کور نه ته داسې ماحول کې راغلی چې ستا لږ طبیعت ښه نه دی یا سب موډ دی خراب دی، چا په هغې باندې اثر انداز کېږي نه. دغه شانتې د ماشومانو چې کوم انفرادي او اجتماعي صلاحیتونه دي د هغې رفتار ته کتل، د هغې مطابق چې دی ته خپل سرګرمۍ یا چې کومې اکټیویټیز ته جوړی نو چې هغه د هغې د دغه برابري، د هغې د انفرادي او د اجتماعي چې د هغې کوم صلاحیتونو ته به ګورې، داسې سرګرمي به نه ډیزاین کوي چې د هغې د سمج نه باري یا د هغې د اکسس نه رسایۍ نه باري یا د هغې دپاره د صحت دپاره مسله ترې نه جوړېږي. نو ته به د دې ټولو خبرو خیال ساتې چې سرګرمي داسې وي چې د هغې د سټینډرډ، د هغې د ایج، د هغې د عمر، د هغې د صلاحیتونو برابري چې هغې پې پوهېږي او هغې ترې استفاده وکړی شي. دغه شان ماشومانو تخیل، تخلیقي صلاحیت، تنقیدي سوچ، د هغې د اظهار او د هغې د صلاحیت حوصله افزایي کول چې هغې داسې قسمه تخیلات پیش کوي، نوې نوې خبرې کوي، تخلیقي کارونه کوي، اگر چې هغه مطلب د هغه سټینډرډ نه خو هغه یو نوی تخلیقي کار وکړو، هغه چې دی نو هغه اپریشیټ کول او د هغه جایزه اخیستل، د مشاهدې کوم قوت چې دی هغه داسې کارونه کوي، د مشاهدې چې یو شي جایزه لي په هغې باندې خبرې کوي نو هغې له حوصله افزایي ورکول، ځکه دا د میتھس دپاره ډېر زیات لازمي دي. د سوچ چې دی د هغه قوت چې دی هغه سیوا کېږي.
بل ماشومان چې کوم اقدامات کوي یا داسې فعال رد عمل وکړي نو دا یې حوصله افزایي کول مطلب دا دی چې څه داسې تا زده کړه ورکړې ده او د هغې په بدل کې تا ته هغه اظهار وکړي د هغې خپل علم چې هغه تا نه کومه زده کړه وکړه د هغې رد عمل درته فعال درکوي ستا د پوهې نو بل د هغې په دې حوصله افزایي پکار ده هغه چې دی نو دغه کول نه دي پکار چې غلطي دې وکړه د هغې غلطۍ به ډېر په ښه انداز کې هینډل کوي داسې نه چې هغه بې حوصله شي او بیا یېرېږي او بیا راسره هغه کار هم نه کوي یو ځل که مثال په طور هغه یو دغه چې دی نمبر غلط ولیکو کوږ یو په مخې ولا بلې غاړه ته راوستو نو هغه ته کار نه بلکې د هغه حمایت کول د هغه دا اوس د هغه بیخي د زده کړې ټایم دی نو هغه به ډساپوینټ کوي نه چې هغه لکه مطلب دا دی دا کار اډو بیخي پرېږدي پنسل په خپله بسته کې ورولي او بیا نه کوي یا د لوستنې څه عمل دی یا هغه کوم تا نه سوال او جواب کوي نه چې هغه ونه درېږي دغه شان ماشومان چې دی په هغې کې چې دی نو دویم کار دا کول چې په هغې په مشاورت سره ستا لومبۍ ورځ ده نو د کلاس اصول په شریکه باندې هغې سره جوړ کړه ته به وایي چې د نرسري د وړوکي سره به مونږ څه اصول جوړو ولې نه خامخا ګوره دا تا شامل کړو دا تا د لویو درجې ته راوستو ځان دې ورته لږ راکم کړو هغه دې ځان ته رالوی کړل نو هغوی تا د دې کلاس ذمه دار کړل هغه دا کلاس د هغې خپل شو ته د هغې خپل شوې راځه په جمع باندې چې د کلاس له څه دغه جوړ کړئ څه اصول جوړ کړئ چېرې په دې کلاس کې به مونږ وخت څنګه تېرو ګوره مونږ به هغې په ذهن کې دا کېنول چې بیټا تاسو به یو ذمه داران ژوند تېروئ تاسو به چې دی څه ډسپلین هغه به کوئ وره تاسو دا کلاس یا ستاسو ذاتي څیزونه د کتابونو خیال به څنګه ساتئ خپله بسته به څنګه تړئ دغه شانتې چې دی چاپېره چې ستا د کلاس کوم اشیا دي په هغې کې د ماشومانو لپاره به تا اشیا ایښي نو د هغې حفاظت په ماشومان څنګه کوي نو د دې ټولو خبرو به ورته بار د وتو د راوتو د سلام د ناستې د ولاړ د سوال کولو د جواب ورکولو جمع جواب نه ورکول په یوازې جواب ورکول کنزل نه کول دا شان دا ټول هغه اصول مرتب کول شور نه کول په نمبر باندې خبره کول دا ټول اصول به د هغې سره په اشاره چې دا زموږ اصول دی هغه که دې ولیکل په مارکر په یو چاټ ته ولګول نو ډېر به زبردست دي او یادې د روزانه نو دا به د هغې سوشل او معاشرتي ډیولپمنټ کې غټ کار وکړي او بهترین ډسپلین والا کلاس په ستا جوړ شي ماشومان چې دی هغې ته چې آغاز هم د تدریس کوي نو د هغې ذهني صحیحتونه دوړې موړې به ورته ووایي چې لکه دوړې سره هغې په ذهن زور راولي وړې وړې دوړې په دې موږ ورته پهیلې هم وایو په دې کتابونو کې هم شته دی او دغه شانتې چې دی عام زموږ د پښتو په کلچر کې هم داسې دوړې دغه شته چې هغه ته مخکې نه کوټ کې یادې کړي او هغه هغې مخې ته پیش کړي او هغې پې لږ دغه کې نو هغې به ذهني ورزش ته سره کېږي او د سوچ صلاحیتونه به د هغې سیوا کېږي دغه شانتې چې دی هغې ته د نظمونه په نظمونو کې چې دی انسې ویل ور زموږ سره چې که تاسو په یوټیوب باندې وګورئ په نیټ باندې دغه لپاره د نمبرز لپاره چې دی نظمونه شته هغه په ښه ښکلې پلې او په ریدم کې چې دی نو د هغې ویل دي نو په دې سره یعنې وړوکي ته دا نه محسوسول چې تا ته څه ښیم چې هغه په دلچسپو او په دغه کې چې دی دا څیزونه زده کوي نو دا به د هغې دپاره ډېر زیات وي دغه شان ماشومان چې دی د هغې انفرادي سرګرمۍ هغې دپاره هم مرتب کول چې هغې کې هغې انفرادي صلاحیتونه وشي یو دویم دا چې هغې ګروپونو کې د جوړو کې دغه شان رول پلی پې کول دغه شانتې چې دی نمبر گیمز کولو دا ټولې سرګرمۍ دا به ته هغې دپاره تیاری او برابرۍ به او هغې به په مخې ته بوځې دغه شانتې چې په ریاضۍ په کتاب کې چې دی په آغاز کې چې د کردار سازۍ لپاره د اخلاقي تعلیم لپاره د یو شهري تعلیم لپاره د حفظان صحت لپاره د هغې په باره کې چې د ماشومانو د حفاظت په باره کې دا شان موسمي تبدیلو په باره کې د دې ټولو په باره کې چې د سبقونه شته یعنې هغه د کتاب سره د متن سره ټچ کول او دغه خبرې هغې ته په عام فهم انداز کې عملي طور ښول ځکه چې دا ماشوم موږ شخصیت جوړو دا به نه هېروئ چې زموږ سره دا کار ګوره صرف په پرایمري لیول کې دی خبره زموږ سره چې کله واړه چې دی هغه بره کلاسونو ته میډل کلاسونو ته لاړ شي سیکنډري کلاسونو ته لاړ شي هلته بیا تدریس دی د کوم څیزونو چې دی هغې ته یو تصور ورکول دی بیا د علم چې کوم مخې ته خو ګوره تا سره په پرایمري کې ډېر غټ کار دی تا سره په پرایمري کې شخصیت سازي ده د ځکه زما په دې ویډیوز کې چې تا راته وکېږم نو جسماني له به راځم ذهني له به راځم ادراکي له به راځم معاشرتي له به راځم چونکې شخصیت تاسو ته ویل چې 8 سال پورې ډیولپ کېږي تا سره چې کوم کې ناست 5 سال والا دی نو ته به دا خبرې چېرې نه هېروې چې ته کوم څیزونه فټ کوې هغه پدې کې فټ کېږي لهذا ته شخصیت جوړ کړه خبره ورته بیا خلک سبق ښیي په سبق کې که لږه کمزوري راله وروسته لرې کېږي خو شخصیت کې که کمزوري راله نو بیا به چېرې هغه لرې نه شي لهذا په هر سبجیکټ کې که په میتس کې په هغې کې زموږ چې کوم ماهرین دي هغوی د دې خبرو خیال ساتلی دی په هغې کې د دې ټولو نشونما چې دی دا پهلوګان هغوی ټچ کړي دي نو تاسو به دا نه هېروئ دغه شانتې د قدرتي او انساني وسایل په یو مربوط او مؤثر طریقې سره د هغې د استعمال طریقې هغې ته ښول چې موږ به کوم انساني وسایل دي یعنې په ښه طریقه سره د هغې استعمال چې د هغې نه فایده ډېره میلاو شي د هغې صحیح مناسب د اوبو استعمال به څنګه کوو چې اوبه بې ځایه توی نه شي د بجلۍ استعمال به څنګه کوو بې ځایه لایټونه لګول بې ځایه پنکې لګول دا د هغې ته اوس نه خیال ورکول خوراک چې دی په کچ راغستل دومره نه راغستل چې هغه بیا ضایع کېږي غورځېږي دا کار ټول ستا دی دا خویونه به ته په پرایمرۍ کې ښایې او په دقه کلاس نه به ورته په دې کې چې دی نو کوې او دا کار ګران نه دی دا ته کتاب چې دی دا کار تا ته کمپلیټ کړی دی خو کتاب په غرق ځای سره وګوره دا ستا په نصاب کې ټوټل شامل دي بیا دغه شانتې چې دی موږ به راځو برای راست نمبر ته او انسو ته به راځو نو د هغې لپاره د ټولو لومبی فلیش کارډ چې دی د هغې د تعارف د لفظ تعارف کول چې دا مطلب د دې نوم څه دی ورته ته وښایې چې دا 1 دی 1 دی یو دی بیا ورته په نورو انسو کې چونکې دا به ته نمبرز بیا په اپل وښایې نو ګډ ورته کېده ما ته پکې 1 وښایه کارډونو نه 1 یا په بورډ باندې راوله وړوکې ګوته کېده چې 1 کم یو دی یعنې دا د شناخت طریقې دي د ادراک دپاره بیا داسې ورته ووایه چې
په خپل ورته داسې وهایا ون ورته وهایا په فلیش کارت باندې دا څه شی دی تاسو پیژنئ نو دغه د بیا د لیکلو وروسته مرحلې دي هغه ټریسینګ لپاره موږ تاسو په مجمع کې شګر اغوستل په هغې کې کول په هوا کې لیکل کول ټیک ده الټي نیچه دغه چې کوم کرخې دي کږې وږې برکته په دې میث په کتاب کې شته نو ماشومان به اول چې دی موټر کوم دغه چې دی مسلز واړو دا چې دی دا ډیولپ کول لپاره هغه ټول سرګرمۍ د ماشومان په ملا باندې د تفهیم لپاره یو بل واړو په ګوته باندې لیکل کولو یعنی دا ابتدایي سرګرمۍ بیا به مخکې لازم کړي بیا به ټریسینګ چې کوم په کتاب کې ورکړي دي او کتاب هم ډایرکټ د ون نشورونه کړي اګه تاسو وګورئ نو تاسو ته په کتاب کې ملو شي چې هغه مخکې راغی ډېر زیات سرګرمۍ کړي دي د باران په شکل کې باران داسې راوړيږي غشي داسې ځکه بهر حال د ماشومان داغي مقصد دلته دای چې دی د کوم بوتي دي دا وچلیږي او دی په دې کمانډ اصل کې او په دې په کنټرول کې د خپل آزار شي دا استعمال وکړي شي نو دا ټول خبرې دي لپاره اشیاء بوتل موږ ځان سره په خالی په دغه کې غوډو اخبارونه ځان سره کې دوی شو لکه چې کوم اشیاء موږ سره د شانتي د تیلو ډبې ځان سره کې دوی شو ماچس تیلی بلوري مارای وغیرہ وغیرہ دا ټول به زموږ په میث کې په کار راځي دا شان زموږ چې د ماشومان ته بچ دی نو دغه ریاضي بنیادی کوم کنسپټ چې دی کوم دغه تفهیم ورکول لپاره به موږ سکو ماشومان ته چې د رنگونه وزن پیمایش سایزونه لمبایي چوڑایي اونچایي ساخ موټایي وغیرہ د دې سيزونه خو پکچر ورته خو یا به عملی موږ سره سبلا کراتی دغه موازنه وکړو د کې دنګ کم نه دی کې چیت کم نه دی کې موټا کم نه دی کې نری کم نه دی کې اوګت کم نه دی کې لند کم نه دا ټول او دغه درون کم نه سپک کم نه یعنی دا کنسپټ پچې موږ سره او په پکچرز کې په کتابونو کې موجود دی سبا موږ را پر هم کو او دا غین علاوه ور سره موږ په پلک سيزونه کوم سيزونه موږ سره په سکول کې موجود دي هغه موږ وړو ته چې نو منشن کول شو چې وړو کې ټیبل موږ سره یو پروت تر ماشومان ډسته غټ مې درغه موازنه ورته وکا غټه کرسي پر تر راغی وړو کې ونته کې چې د چیر پروت ته هغه موازنه ورته وکا نو ډیر سيزونه داسې یو خپل چاپیر چول نه تراله غټه بلوري وړه بلوري دا شان ماره بلوري منس کې کېدا دا غي په ما باندې نو دا تا تخکار ستاره پر دا اس خبره نه د یو انسان لپاره خو د وړو کې لپاره د ریاضي بیس او بنیاد جوړي دا چې ده یو داسې چې موږ نن کوم اسلو طرف ته روان یو ایجوکیشن نو دا موږ لپاره بیا ډیره زیاته فائدو کې دغه بو کې خیر وکړي د ماشومان لپاره نو مه ته کپدي زو نو زموږ ویډیو دیګ نو پدې به ان شاء الله بس کو باقي بچي په بل ویډیو کې په دې خبرو کو ډیره مننه السلام علیکم ورحمت الله